دې سره وابسته یو مسأله ده جی وجد مسله ده د دې په شریعت کې څه حیثیت دی؟ داسې ده چې یو وجد دی یو تواجد دی. جی وجد دی ته وایي چې غیر اختیاري طور سره په یو صادق باندې په یو مؤمن باندې یو کیفیت نه دوچار شي او هغه خپلو اعضاو باندې خپلو اندامونو باندې خپل ځان باندې هغه کنټرول ونه کړی شي او هغې نه څه چې حرکات وي هغه د هغه په اختیار کې نه وي. هغه چې هر قسمه حرکت د هغې نه صادریږي هغه محمود دی او هغه بهتر دی، قابل ستایش دی. هغه د ډانس او د ګډا صورت ورې نه وي. او یو چې کوم دی تواجد دی. تواجد معنی دا ده چې هغه د اهل وجدو نقل وکي د اهل وجدو او یعنې ځان باندې د قصد وجد طاري کوي. نو ځان باندې قصدن عمدن وجد طاري کولو د جواز دپاره اعلی حضرت فتاوی رضویه کې لیکلي دي چې هغې دپاره دا شرط دی چې هلته به څوک هم نه وي، تنې تنها به ځان له به نو که چېرته په بنده کمره کې تنې تنها ځان له د هغه صحیح رښتینو صادق اهل وجد هغه کیفیات نقل اتاری د هغو ساده تشبه دپاره دې کې څه حرج نشته. او رښتینی وجد اعلی حضرت لیکلي هغه دا دی چې ته په هغې باندې توره وباسي توره او هغې ته دا احساس ونه شي چې دا څوک ما باندې ګزار کوي چې را باندې تور رسوي دا زما دشمن دی او که دوست دی. دا وجد صادق دی. په ځان باندې د قصده وجد طاري کول دا ریاکاري ده او دا حرام دی. لکه دا خودنمایي ده. مسجد بیا پکې ډېرې مسلې دي که نه. بې حرمتي په خپل ځای باندې ده، یعنې دا اراعت دی، تصنع ده، جهل دی. نو دا خو د ډېرو برایانو د ډېرو معاصیو د ارتکاب سبب دی. دې نه خو ځان ساتل پکار دي. ها چې کوم وجد صادق دی سبحان الله هغه زموږ د هر چا مطلوب دی. الله تعالی دې موږ ټول صحیح رښتینی وجد راکړي. بالکل.